د تبوک غزوه یو اهمه غزوه ده په دې وجه چې دا د رسول کریم صلی الله علیه وسلم اخري غزوه ده چې د په دې کې بنفس نفیس شرکت کړی په خپله نور جنګو کې بیا په خپله نه دی شریک شوی او دې کې چې کوم احکام او هدایات دي دا به مخ لره راسي کومې فایدې پکښې دي دا غزوه سوګي ده د رجب په میاشت کې د رجب په میاشت کې سوګي ده په 9 کال د هجرت باندې انګریزي حساب خو نو اوس 2024 شروع دي که نه په 615 کې 635 عیسوي کې دا جنګ سوی جنګ یا دا واقع ورته وویل دا مختلف روایتونه دي ګډ وډ د مختلفو کتابو ما پرې ځای کړي دي درته وایم روایت یو دی د طبراني شریف روایت دی حضرت عمران رضی الله تعالی عنہ روایت دی فرمایي چې په مدینه منوره کې د یهودو یو مذهبي او سیاسي پیشواو دغه نوم ابو عامر دا سیاستدان مو سخت دروغجن او چالاکه لکه د نن سبا چې کوم سیاسیان دي ابو عامر دی نوم دی او دا سړی سخت مخالف د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د دین بلکې علماء لیکلي دي چې له بدر زاونی سه بیا د خندق تر جنگ پورې چې څه جنگونه سوي دي وی تقریبا په دې ګردو کې د لاس د جنگونو ګرد کړی دي او د مسجد زرار چې دلته مخ راسي والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا چې نبی علیہ السلام یو د مسجد وسوځوي وی نه لوي دغه مسجد هم تقریبا د په کوششو باندې جوړ شوی دغه منافق یو کس کله چې مکه مکرمه فتح شو نو د په نس کې درته ویدا شو چې یاره د مسلمانانو د څه کوي چې دا چې دغه شروع کړي هغه ځای فتح کړي هغه فتح کړي هغه فتح په بدر کې څه حال کې شوی په احد کې اوس په ولاړو مکې له بیا هغه بعد حنین لره نو په دې وجه باندې دی په زړه باندې ولاړی د روم چې هغه ټیم کې کوم بادشاه روم ته ایټلی وینن دا هغه بادشاه هرقل هغه له په زړه ورړي او بل روایت کې بیا راځي چې دغه عربو یعنی د مدینه منورې آس-پاس چې کوم عیسایان اوسېدل یا د عربو چې کوم عیسایانو د روم بادشاه خو نوم عیسایو هغه له خط ورواستوي نو څوک وي خط ورسول دي څوک دغه سړی په خپل په زړه ورغلی دي خو که خطو کدیو پیغام و هرقل بادشاه ته دا ورسول دي چې حضرت خبره خدا ده چې محمد مرسو العیاذ بالله درواغ ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوندی و دوی چې محمد خو مرسو د عربو خلق د قحط لوجې د لوږې او د تندې لوجې مري او مسلمانانو پلانې جنګونه ګټلې دي اوس مسلمانانو پر دې خبره را لښته کړې ده اوس وی موږ روم هم قتلو د کو فتح کو اوس د رومیانو سره جنګ کول غواړي نو په دې وجه باندې ډیره بهترینه موقع ده د حملې لپاره وي دا خبرې ما د مسلمانانو زه په خپل اورېدلې دي دروغجن ورته ویل دا ما په خپل اورېدلې دي هغه چې هرقل کوم بادشاه وکنه هغه د مسلمانانو په باره کې تر دې له مخه مې څه خبرې اورېدلې وې داسې چې هغه نه هغه ځای باندې فتح کړي نه هغه ځای فتح کړي نه هغه یاره کېدای شي نو د روم خبره هم کړي په دې وجه باندې هرقل بادشاه راولاړ شو کور کمانډر کانفرنس یې راوغوښتي مثلا د فوجانو هغه سره مشوره وکړله چې به څه کول پکار دی پیغام خدا سره راغلی دی هغه په جواب کې ورته وی چې به چې تا ته لوي ول بل خو ځوار مخکې حالات باندې ته خبره اوس دا سړی باقاعده تل راغلی دی په دې شی ته خبر کې نو بس جنگ دی نو به دا بل خبر نه ځای شي نو دی راولاړ شو د خپل فوج تقریبا 40,000 فوج دا روان کړل تبوک یو مقام دی پر دا ځای جمع کړل تبوک چیرې دی تبوک د مدینه منورې او د دمشق په مابین کې ځای دی دمشق شام کې دی نو گویا کې دغه تبوک د شام سرحد دی او بارډر دی لکه مثال زموږ د افغانستان بارډر پر ځای کې چمن دی نو دا داسې یو علاقه تبوک او دا له مدینه منورې ډېر لري دی تقریبا 800 کیلومتره لري دی یعنی لکه دا ځای چې کراچي څونه ده تر دا له دلش خشفه اخوا دونه ځای دی بلکې په کوم ټیم کې چې د ترکو په زمانه کې سعودي عرب دلته لاین بچاو کړی دی نو د ریل ګاډي یا داسې ترتیب ورته کړی و نو پر 15 سټیشن چې دغه تبوک راتلی له مدینې 15 سټیشن
نو گویا کې دوی وبوله چې تقریبا د 1500 شپو لیارو که سړی په پښو باندې ځي د 1500 شپو لیارو دومره لرې ځای و دا لرېوالی په ذهن کې کښېږدئ چې دا تبوک له مدینې منورې ځه لرې و دا بیا وروسته په کار دا خبره راځي به هر حال دغه خپل فوجان راویستل پر دا ځای باندې جمع کړل 40,000 او دا خو دا دلته بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په مدینه منوره کې اطلاع میلاو شوله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینه کې له کومې خوا تازه مکه فتح کړې وه حنین له پسې ولاړلی بنو ثقیف و هوازن لا ځای څخه چې دغه وسول هغو خواریانو زره فارغ وسو راغلې مدینې منورې له چې څنګه مدینې له راورسېدی په دا وخت کې د شام ځای یو څه کسان راتلل هغو دا د زیتونو تیل خرڅول په مدینه کې هغه خو نو د شام له خوا چې رالو نو دغه خبره پیلاو کړه چې هلکه هرقل خو ډېر زیات فوج را جمع کړی دی او پر تبوک باندې جمع دي او خبره دا ده چې د را روان کال تنخواوې ګردې په ایډوانس کې ورکړي دي فوج ټول مطمئنه کړی دی او خوشحاله کړی دی او دا خو دا دومره ډېر دي چې د دوی مقدمة الجیش تر بلقا پورې را رسېدلی دي مقدمة الجیش د لشکر د مخ حصه ته وایي یعنې د لشکر هغه د مخ حصه یې دومره ده چې بلقا او د تبوک په مابین کې شه کافي ډېره زیاته فاصله ده نو ګویا د لشکر یو سر یې په بلقا کې دی بل سر یې په تبوک کې دی دا خو ډېر لوی لشکر دی نو او بله خبره لا دا ده چې دوی د عربو له بعضو قبایلو سره ساز و باز هم کړی یعنې د عربو بعضې قبیلو سره هم دوی میلاو دي نو په دې وجه اراده لري د حملې پیغمبر علیه السلام نه چې دا خبره راورسېده نبي علیه السلام تحقیق وکړي او شرعي اصول هم دا دي که نه چې څوک خبره در راورسوي لکه په پښتو کې چې وي یاره چې چا تا ته ویل چې ستا غوږ په شي درځه یوړې پلاني شي درځه یوړې نو ته یاره په هغه پسې منډه مه وایي خپل غوږ وګوره چې واقع وړی دی که نه نو سړی اول تحقیق وکړي تحقیق چې وسو هغه خبره کنفرمه وخته چې واقع داسې ده نبي علیه الصلاة والسلام له صحابو سره مشوره وکړل تفسیر مظهري کې لیکلي دي چې نبي علیه السلام ورته وفرمیل چې دوی لږ مخته نور تګ راکوي تر دې مخکې به موږ تبوک له ځان ورسو دورې به حمله ورباندې کوو اوس پوزیشن څنګه کیفیت په دې وخت کې څنګه د جهاد لپاره تیاری او طرز او طریقه څنګه ولا نو یو اته شیان په ذهن کې یاد ولري اسانه دي نمبر 1 سفر ډیر لري او د خماتي توختي ول چې 800 کیلومتره نو ریل ګاډیانو خو نه وي په ټیم کې جازونه نه بسانو چې اوس په سپور سما شام له بوره ساجي خو د وشانو سفرونه نو یو خدا سفر ډیر لري دا یو دویم دا کلف د ګرمي زمانه و سخت ګرمي و بیا نو د عربو ګرمي دریم دا چې قحط دلته خشک سالیان وي بارانونه نه وسوي ډیر وختو ځخه او څلورم دا چې فقر او فاقه دلته ډیره زیاته وله پنځم دا چې ګراني و ډیره نو چې قحط او فقر او فاقه نو ګراني نه هي د وخت کې پنځم دا چې د انسانانو د مسلمانانو د فصل د کټای موسم یعنی د خورما او د شکونګو موسم او د دوی ټول معیشت په د خورما ولاړ بل نو دلته چې شو په مدینه کې د دې د رشکونګو ټیمي د تنخوا والا څنګه مثلا د پیلې اخیره چې د میاشتې اخیر لچره چې دی دلته څه نورم قرض رسوي جیبم خالی نو بیا پر پیله باندې دا پیله ته د څونه خوشحالي کې ته په دا موقع باندې بوزي د زو جهاد لره یا په تبلیغ باندې بوزي نو دارنګه زمینداران چې دی هغه ګرد کالو د یو شي ته ګوري د خپل زمینداری ته ګوري چې هغه دلته د فصل د کټای وخت را لیو تناره پرو کې چې درځي جهاد لره جهاد هم کم ځای ګرمي د کمی درجه فقر فاقه د سوي قحط سوي سفر څونه لري دی نو دا وخت او شپږم وم دا چې بې سر و ساماني وه تعداد مسلمانانو دونه زیات نه و لکه څونه چې د هغو او سامان خو هم کم و او اتمه خبره لیا ده چې دوی په دې اتو کلو کې تازه لږ آرام ورمیلاو سوي هي و چې بس پر دوی باندې بیا غږ وسو د جهاد یعنی له دې دغه سره اته کاله دوی په جنګ وکړو کله په بدر کې ورسره مخامخ کله په احد کې کله په خیبر کې کله په فلاني ځای کې کله په مکه کې کله په حنین کې مختلفو ځایو کې نو له اتو کالو بعد په مټ کې دوی مکه مکرمه فتح کله اوس به 15 ورځې دوی آرام کوي خو چون کې د الله اراده دا و چې د محمد صلی الله علیه وسلم دین به پر ټولو ادیانو غالب کړي نو چې دین غالب کړي نو دغه دپاره بیا موقع نه د آرام په دې وجه باندې د خدای له خوا حکم چې بس پسې وروځي نو دغه اته شیان خو دایمه پوزیشن د جنگ درته بیان کوي که نه په دې وجه باندې خو بعضو منافقانو بلکې اکثرو منافقانو څخه تر ابده خپل منافقت پټ نسو
نور ځایو کې بلا پټ کی بدا دای موقع و چې د منافقت رابطه پټېدای نس د منافقت د وجه څخه د اتر رکاوټونه ته څنګه لري کوي سي په دې وجه دوی په خپلم پاتې سلو پر د نور مسلمانانو هم ناری وهل چې لا تنفروا فی الحر ول الله بندگانو دومره سخته ګرمي ده په دا ګرمي کې موزي الله جواب راسي قل نار جهنم اشد حرا د جهنم ور خطر دالې ګرم دی بیا بل څه کوي لیکن چونکه دا جهاد عام جهاد نو د عوام خلکو سره د عام خلکو سره دا جهاد نو بلکې دا د هرقل بادشاه د تربیت یافته د ټرینډ ارمی سره چې دی دا سره جنگ معمولی جنگ نو ده نو په دې وجه تعدادم د غوزیات او سامان مر سره نو په دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدینه منورې آس پاس چې څنوري قبایلی وي واغو ته دعوت ول ورکړي د شرکت چې راځي تیم رسول ملګری سي بهر حال دا منافقان خصوصات په دې طریقو باندې یو مسخره پکښه او په دوی کې یو منافق یو عجب ټوکه وک په دې موقع باندې د جهاد موقع د دیڅوي نو چې نه خو نو وای چې نه زمکنه په وسمانه د پر یا ویره جمع داسې ده دیڅوي یاره وټول خلکو ته دا ور معلومه ده چې زه شذو ته ځان نسم کنټرولولی او اوس چون کې په دې جنګ کې موږ د رومیانو سره مخامخ نو د ایټلی چې کومې زنانې دي دې سره که زه مخامخ سولم نو زما دې سینې چې زه په فتنه کې مبتلا سم نو په دې وجه باندې زما دپاره باید نه دی چې زه ولاړ سم یو جهاد له بتللی مال ته په بله فتنه باندې مبتلا سوی بیا هلته جواب راځي خدای پاک وي ته بس دلې په فتنه کې مبتلا یې چورتې مه وه دلې مبتلا ته اوس چې دغسې حالات جوړ سو خلک پر شپږو حصو ځله تقسیم سو دا ډېر په خواري باندې ما د مختلفو د بیخي 14 کتابو یو خلاصه مې راایستلې ده دا ګرده پرې وځي دا ترانه میلاوی شي نو تقریبا خلک په څو حصو باندې پر شپږو حصو ځله تقسیم سو نمبر 1 کامل اور مکمل حضرات مجاهدین صحابه کرام چې هغه بلا تردد لاس پورته کړي چې الله رسول موږ د سر تیار یو دا غو د یو د دوه خبره خالی واوره په هغو کې لکه مثلا تر ټولو مخکې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه موقع ده چې د خپل په کور کې وګرځېدی ټول مال خپل راوړی حاضر کړي ټول مال حاضر کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې په کور کې د میشي پرېښ وي که نه دی ورته د الله رسول خالص د الله او د الله د رسول نومه پرېښ دي 4,000 درهمونه یې ګویا کې راوړي دي پر دویم نمبر باندې فاروق اعظم رضی الله عنه هغه خپل د مال نصف راوړی دی نیمه حصه پر دریم نمبر عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه دې سړي 200 اوقیه چاندي راوړي دي یعنی په منو چې د سونه جوړه او دارنګه څلورم نمبر حضرت عاصم ابن عدی رضی الله تعالی عنه اویا وسقه خرمای راوړي دي چې دا بیخي ډیر لوی تعداد جوړه پر پنځم نمبر باندې واوره حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنه دې کس بیا الله سرمایه مور کړی و خو زړه مور کړی 300 اوشانې د ساز او سامان څخه ډک پک د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې پیش کړ خالی اوشان نه ډک اوشان پر چا باندې درهمونه بار دي پر چا باندې چې د خوراک سامان بار دي پر چا باندې اسلحه بار دي پر چا بل شي د ډک پک ول ورکل او لدی علاوه نقدي پیسې 1000 دینار ورکل دینار د سرو زرو سکی زر دا ورکل رسول الله صلی الله علیه وسلم بار بار داسې ورته قتل بیا به مخزنه وړي بیا به ورته وکتل دا بار بار به ورته قتل او بار بار به جمله ویله جمله دا ویله چې عثمان ته لدغه نیک عمل بعد بل هیڅوک هم دته نقصان نشي رسولی نه هیڅ یو عمل دته نقصان رسولی شي واقع داسې وه او بیا لاس پورته کړي د الله رسول صلی الله علیه وسلم چې یا الله زه له عثمان راضي یم خدای پاک ته ځینې راضي شي څونه غټه خوشخبري وه نو څونه ډېر سامان به راجمع سوی که نه خو له دې باوجود د رومیانو سامانو دې ته چې وګورئ دا سامان بیا هم کم او د مسلمانانو تعداد ته چې وګورئ دا سامان کم و د دې باوجود څو صحابه کرام راغلي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلي دي چې د الله رسوله موږ نادار یو شی نه لرو غریبان یو که یو سواري مواري لري چې موږ هم له دې جنګه محرومه نه سو در سره ولاړ سو په پښو خو تګ نه کوي پښو خو د 800 کیلومتره ځای دی نو ته زموږ دپاره د سواري بندوبست وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې زما سره خپله شی نشته زه په شي باندې زما رقم نو وشته نه یو بل شی داسې شته د دوی په باره کې آیتونه راغلي دي بیا رانه راشي انشاءالله د دې سپارې په آخر مخکې راځي ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم ولا على الذين لا يجدون ما يحملون داسې الفاظ راځي وی پر هغو کسانو باندې هېڅ ګناه نشته الله فرمایي
کم کسان چې تعالی در لرالو تا ته سواری را لراک تا ورته چې ما سره خپل نست قلت لا اجد ما احملكم عليه ما سره خپل نست زه په چش باندې سپارکم نو دوی لاړو واپس تفيض اعينهم چې دا سترګې راوبېدې بهیږي خو نو وش کې کنه سترګې خو به نه بهیږي سترګې پر ځای ولاړې خو وش کې راوبېږي الله وی تفيض اعينهم وی د دوی سترګې رابېدلې دي معنا دومره ډېرې وش کې دومره ډېرې وش کې چې وش کې څه لکه سترګې چې راوبېدې دومره یې زړلې دي به هر حال په هغو کې په دې زړه والا کې زه خالي د یو کس دو خبره درته وکړم یو حضرت عبدالله ابن مغفل رضی الله تعالی عنہ دی دویم ابو لیلا حضرت عبدالرحمن ابن کعب رضی الله تعالی عنہ دی دا دوه صحابه کرام په دې زړه والا کې دوی زړل په زړه باندې د نبی علیه السلام له دربار راوتل چېر له جنګ محروم سو له جهاد محروم سو په لار کې یو کس دوی له په مخ ورلورلی دا غنوم دی حضرت یامین ابن عمر نغضرا رضی الله تعالی عنہ هغه په مخ ورلورلی هغه ورته څه کوي چې زاړي په چې زاړي خیر دی دوی ورته موږ ورلو سواری بندوبست نو زموږ سره د نبی علیه السلام ته خواست وکړي له هغه سره نو اوس له جهاد زه محروم سو په دې شي زاړو نو دغه سړي زړه ډک سو له دغه زه نو ورلی قرار یې اوښې واخیستې دوی ته ورکړي دوی ته خدای پاک موقع ورله ورکړه دوی جهاد له لاړو بهرحال دا خو یو ګروپ سو که نه هغه صحابه کرام چې هغه په اول نمبر باندې فورا بلا تردد یې لاس پورته کوي چې موږ د سر تیار یو دا خو یو کسان سو بیا د چا سره سواریان یو شی مې پیدا سوي دي هغه تللی دي چې نه دي پیدا سوي هغه پاته سوي نو ملامت خو نه و خو بهرحال هغه بیا زه په بل حساب باندې در حسابم اول خالي هغه حساب کوي چې هغه تللی دي دویم ګروپ چې دی هغه کسان دي چې یو څه تردد یې اول وکړي چې دا به نو څنګه سي دلته یې خورما ای ګرمي ای لرې سفر ای پلانۍ کیسه لږ تردد یې وکړي خو بر توکل پر خدای دی قرار روان سلو د دغو دوو ډلو په باره کې الله پاک آیتونه راستولي دي یو سل ولسم آیت کې د دوی حکم راځي الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم الله پاک وی چې د هغه کسان چې د نبی علیه السلام تابعداري وکړله په دې سخت ساتکي کې هم بعد لدې چې په دوی کې د یو ډلې لږ خاصه په زړه کې تردد هم رالی نو د دواړو په باره کې خبره هلته کړې ده یعنی سم خلکو دا خبره بیا هلته راسي دریم ګروپ په دوی کې جوړ سو چې نبی علیه السلام د جهاد اعلان وکړي دریم ګروپ هغه خلکو چې هغه قابل قبول عذر درلودي مثلا سواری نه ورسره کمزوري وو یا سپینږیري وو زنانې وي ماشومان نو داسې کسان چې وو د هغو دپاره یو نویم آیت دی لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى په مریضانو او په ضعیفانو باندې هېڅ ګناه نسته او څلورم ګروپ هغه کسان دي چې هغه صرف او صرف د کهالت او د سستۍ په وجه باندې پاتې سو یعنې نه خو یې عذر درلودی او نه هم منافقانو بس هغه یې سستي ځینې وسوله پاتې سو د هغو دپاره آیت نمبر 102 واخرون اعترفوا بذنوبهم الله وی دوی د خپل ګناه اعتراف اقرار وکړي دا یو آیت نمبر 106 واخرون مرجون لامر الله دوی چې دی امید لري د الله پاک د حکم او آیت نمبر 118 وعلى الثلاثه الذين خلفوا دا آیت دې کسانو باندې خدای پاک رحم غوا وکړلی نو دوی ته خدای پاک گویا کې تنبیهات ورکړل زواجر خوش کې ورته وکړلې خو سره له قبول د توبه مو قبول ده خو نو ګورې لږ خوش کې ورته وکړلې وختي پنځم ګروپ جوړ سو هغه منافقانو چې تر ابده دوی خپل منافقت مزید نسو پټولی ځینې ښکاره سو د هغو ذکر په کوم آیت کې دی نه په یو آیت کې دی نه په دوو کې دی نه په درو کې دی په هارون مې درته وویل چې یا یې درې شپېته صفات بیان سوي دي په دې ځای کې یا یې شپږ اویا صفات بیان سوي دي هغه خو به موقع پر موقع درله راسي یو دوه آیته نه دي ډېر صفات یې دي ولې ما چې دې ته په شروع کې خبره وکړه که په احتمال دا ډېره اهمه غزوه وه ولې اهمه وه دونه زبردست امتیاز او فرق یې وکړي د مسلمانانو او د منافقانو په مابین کې خو دغه آیتونه راغلي دي چې تر قیامته پورې به بیا په سړي باندې منافق پټ نه سي داسې ښایسته وضاحت وسو دا ځکه اهمه وه دا پنځه ګروپه سو شپږم ګروپ هغه منافقانو چې هغه د نبي علیه السلام سره ملګري خو سو خو د شرارت دپاره ورسره ملګري سو او د جاسوسۍ دپاره ورسره ملګري سو دا نیم کسان نه ځکه هلته ورسره ولاړ سي چې به یې هلته د جهاد له مابینه د میدان له مابینه د مسلمانانو د خپله خو به راځم د نورو مسلمانانو به هم پښې راوکاږم هغو ته به وسوسې ورواچوم نو داسې کسانو په باره کې آیت نمبر 47 وفیکم سماعون لهم په دوی کې یو څو د دوی جاسوسان هم شته
نبی علیہ السلام ته خدای وی. او آیت نمبر 4 وهموا بما لم ينالوا. بیا دارنګ آیت نمبر چې دی 15 پته ولا ان سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب. چې پښتانه ځینې وکړي چې علاقه ولې به دا چمونه وکړل وی انما نخوض ونلعب. مش خدای ما مسخرې کولې بازۍ مه کولې. نو دا تللي د جاسوسۍ دپاره خیر څونه ګروپونه پکې جوړ شو په انسانانو کې څوک پاته څوک تللي خو به هر حال 10,000 کسان تیار شوي دي مجاهدین الحمدلله لوی تعدادو. په دا کې له دوی سره صرف 10,000 وشانو 10,000 وشان 10,000 کسانو خو یو وش په 2 کسانو سو ګویا کې دا ترتیب سو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې روانېدی د مدینه منورې والی او قائم مقام د خپل ځان دی محمد ابن مسلمه انصاری رضی الله عنه کی. او دا واحد غزوه ده اوله غزوه ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل ځان سره د مؤمنانو منځ نه بوته یعنی خپل کور ولا ویم نه بوته دا ورې ګرځېدلې پاتې کی. په دې وجه باندې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته ویلي چې تبدلې سي د اهل عیال حفاظت بول کې د اهل بیت. علی رضی الله پریشان سوي دي چې د الله رسول خپل ته جهاد لرزي مردانه کار کوي ما په کور کې د بچانو کښنارو سره پاتې کوي د زنانو سره. نبی علی سلام ورته فرمایلی دي چې ستا نه د خوښه چې ستا د لما سره داسې نسبت جوړ سي لکه څنګه نسبت چې د هارون علیه السلام او د موسی علیه السلام سره. هارون چې موسی ته څنګه وکنه نو ته چې زما سره هغه سي دا نه د خوښه. اوس هارون علیه السلام موسی علیه السلام سره څنګه و چې موسی علیه السلام مخکې تللی شاته قایم مقام په قوم کې څوک پرېښود هارون علیه السلام خپل ورور وی زه دا چې مخ ته ځمه تا شاته پرېږدم نو ستا هغه قسم نسبت لیکن ها یوه خبره یاد لره چې له ما بعد بل نبي نه راځي. دا خبره نبی علیه السلام جواب هلته کړی دی چې دی نه د چا په خیال کې دا راسي لکه دا شیګان خبیثان چې وي وحي به راتلي حضرت علي رضی الله لره وی جبریل علیه السلام خطا سوی دی کله وی خیانت یې کړی دی وحي راوړی نبی علیه السلام ته ورکړي داسې خرمي. به هر حال علي رضی الله بیا تیار سوی دی په دا خبره باندې. بیا دوی دا صحابه کرام رسول الله صلی الله علیه وسلم تللی دي په لار کې دوی یو ځای تر سوي دي په هغه ځای باندې چې هغه علاقه وه د سمودیانو د صالح علیه السلام د قوم چې پر هغو باندې عذاب کم راغلی و. د دې عذاب پر مقام باندې چې دوی تر سوي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خدا کار کړی دی چې په خپل مخ مبارک باندې پټوره ایله کړی دی مخ یې پټ کړی دی. دویم خپله وشه مبارکه یو څه تیزه کړي دي دلته سواري یې لږ تیز کړی دی. دریم صحابو ته تاکید وکړي چې دې علاقو ته مور داخلېږي یعنی چې بغیر له ضرورته. اوس خو موږ د داخل سوي نه یو دې مکاناتو لره ګورې دننه ورښکاره نه سي. اوس موږ هغه ورځي خلک او ویډیوګانې کې جوړي او تصویران ورسره اخلي یا داسې نور کوي او کله د فرعون مجسمې سره څوک تصویران اخلي ویډیوګانې ځینې جوړي هلکه چې پر چا عذاب راغلی هغه لره سړی باید چې نږدې نه شي ور خبره دا ده. نبي علیه السلام ورته وفرمیل چې د دې ځای اوبه مه څښئ او اودسونه مه پکوئ او د دا ځای چې ته راځئ په کښته سر ته راځئ. یو وخت به بیا راسي انشاءالله العزیز بیا به زه ته د دې ګردو خبرو یو عجیبه حکمتونه درته بیان کړم انشاءالله چې دا نبي علیه السلام مخ ولې پټ کړی دی یو وشه یې ولې تیزه کړې ده دوه و دوی ته ولې ویلي چې کور ته مور دا کورونه مه داخلېږئ 3 اوبه ولې مه څښئ 4 اودس ولې مه پکوئ 5 او وي سرونه کښته وځړوئ ترسئ دی 6 دا یې ولې ورته ویلي دي. دا به انشاءالله څو حکمتونه په دا کې شته ډېر عجیبه ښایسته حکمتونه پکښې دا به وخت درته بیان کړم. په غلطۍ سره یو څو صحابه کرامو یو څه اوبه راخیستې نو اول وار دوی ته نه وه معلومه نو ډېر تعداد 30,000 کسان د لښکر یو سر بل سر چیرې ایزله یو څو کسان اوبه راخیستې وې وړه یې په اخیستلي وو. نو چې دا خبره باندې خبر سو نبي علیه السلام ورته وفرمیل چې دا وړه وغورځوئ دا و حیوانانو ته ورته څکئ اوښانو ته یې ورکلاو کړئ. اوښانو ته یې ولې ورله ورکړل دا بیا جلا حکمت لري دا مسله. د کفارو په باره کې قرآن کریم کې راځي اولئک کالانعام وی دا دی لکه حیوانان بل هم اغضل وي تر هغو لا ور بدتر دي. نو چې دوی حیوانان شو که نه نو د دوی په اوبو باندې چې تا وړه اغږلي دي نو خو د حیوانانو په اوبو باندې دا کار وکړي که نه نو د حیوانانو په اوبو چې د کم کار کړی دی هغه شی د حیوانانو وړ دی چې ورته سیږي او اوښانو ته یې ځکه ورغورځولي. بیا له دا ځای څخه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مخ ته تللی دی ورته ویلی دی چې که د اوبو ضرورت دی له هغې څا څخه اوبه راواخلي په کومه څا باندې چې د حضرت صالح علیه السلام وشي مبارکې چې به اوبه څښلې دا به اوبه له هغه ځای بیا صحابه اوبه راخیستې دي. بیا لږ مخ ته وتلي دي حجر له رسېدلي دي ولقد کذب اصحاب الحجر المرسلین حجر د ځای نوم دی دا غالبا د شعیب علیه السلام دا ځای ته لږل سوی و. هغه ځای ته چې ورسېدل دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم لږ پړاو یې وکړلی
صحابه ته هدایت وکړلی خبره دا ورته وکړه چې بای د شپې اکړ مو وځي بلکې یو وخت اکړ مو وځي که څوک یو یو کس دوه نور ځان سره ملګری کوي دوه درې کم از کم دوه کسان نه کم از کم درې کسان به وځي ځای چې ځي لیکن په غلطۍ سره دوه کسان وتلي و د شپې اکړ یو چې وتی ساه بنده سوله دا د ساه بندي یو قسم بیماری اگر سره شروع سوله نو بیا ورسو خو خیر رسول الله صلی الله علیه وسلم دم ور باندې کړی دی بیا دغه په دم سره خدای پاک هغه ته شفا ورکړي نو دم خو ثابت سو دی او دا دویم کس چې کوم په دې عجبه چموس هوا تر لاندې سوله پورته کوي او توي قبيله د هغه په غرو کې الته غرزولې دي بیا څو مدت بعد یعنی دا ډیره کافي ډیره لوی فاصله ده لکه یو ملک بل ملک لچ سړی زی بیا لغه ځای څخه کافي مدت بعد بیا په شو باندې راغلی درغلی بیا څو وخت مدینه لرزان رسولې دي نبی عليه السلام یې درته مول چې به کړه مزل وځي داسي بیا ورسته چې دوی تللی دي بیا د وبو پریشانی جوړه سوې ده نو بیا نبی عليه الصلاه والسلام لاس پورته کړی دی دعا کړې ده خدای پاک باران ورولې دی بیا هغه پریشانی ختم سوې ده ډیر شپې وی لوی سفر او خمدا مختلف واقعات پکې پیښ شوي دي بیا چې لږ مخته دوی تللی دي بیا د رسول کریم صلی الله تعالی علیه وسلم وشه مبارک ورکسوي ته چې د وشه ورکس ولا په دې موقع باندې یو خنزیر یو منافق چې په دې جهاد کې سره ملګری ما درته چې د جاسوسي د لپاره څو منافقانو سره تللی هغه په دا موقع باندې ډیر د یعنی داسې خبرې وکړه چې ډیر نبی علیه السلام زیر کړي نبی علیه السلام ته وی دلته خو د اسمانو د مځکې خبرې کوي خبرونه بیانوي چې په اسمان کې دا وسو خدای ماته دا وویل پلانې کار داسې کوي دلته په خپله وشه نه خبر چې وشه درځه ورکه ده څونه زور غواړي دا خبره چې سړی چاته وکړي به هر حال رسول الله صلی الله علیه وسلم قسم ورته وخوړی چې د الله په ذات زما قسم که به زه یوه خبره له ځانه کوم زه خو صرف هغه خبرې کوم چې الله ما خبر کړي نو زه چیرې له اسمانو له مځکې ګاږم چې الله ما خبر کړي خو نو خود به ګایزم بیا وی ها په وشه باندې نو خبر وی اوس خدای خبر کړم چې دا وشه چیرې ده دا د معجزه وه وی وشه په پلاني ځای کې په شیله کې د دې دغه چې کوم د پیزوان سر یا کوم په غاړه کې چې د کوم رسۍ د دا رسۍ او د مهار دغه په یو درخت کې پساو دي نو وشه دی کږي تلی راتلی نسی نو دلته پساو ده بل څه نه دي پسوي صحابه کرام یې ورواصل تی ورسې هغه ځای له ورسې چې ورلو وشه واقع هلته هغه مهار او نوکیل پساو راخلاص کړه راویست نبي علیه الصلاه والسلام نو داسې عجیبه واقعات په دغه کې پیښ شوي خیر بیا وروسته چې دوی یو مقام ته رسېدلی دی چې تبوک ته تقریبا اوس یوه ورځ پاته نو دوی ورسېدل نبي علیه الصلاه والسلام صحابه سره جمع کړل ورته وی سبا له بله خیرت دی د تبوک چینې له ورسېږي انشاءالله تبوک یو چینه ده دا ځای له به ته ورسېږي مشهوره ځای خو یاد لرئ هغه د چینې اوبه مه راخیمې استعمالوئ واره که په یو شي کې مسر جمع کړلی خو ټیک دی خو استعمالوئ استې واره د اوبه مه هغه صحیح دی چې دوی ولاړو په څه هغه چینه داسې و چې بس یو څاڅکي اوبه مازې را روانې وي لکه پایپ چې خشم مات شي هغه صحابه کرامو په یو برتن کې په څه مشقت او په دقت باندې هغه سره جمع کړل اوبه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ځان راورسوي په دغه اوبو کې خپل مخ مبارک او لاسونه پښې مبارک چې دي دا پکې مینځلي دي بیا دغه اوبه راخیستې دي نو په هغه چینه کې توی کړي دي نو روایت کې راځي چې دا چینه نو نه سو چې یو فواره ځینې جوړه کړله خدای پاک او د ابن اسحاق په یو روایت کې راځي دا د ډېر وروسته زمانې دا سړی سوی دی دی فرمایي چې هغه چینه تر ننه پورې چینه نه ده یو فواره تر ننه پورې د اوبه را روانې دي ځکه په دې موقع باندې نبي علیه الصلاه والسلام حضرت معاذ رضی الله تعالی عنه ته فرمایي چې معاذه که خدای ژوند درله درکړی وي دغه بټې بې بیان د سره سارا وینې چې اوبه نه پیدا کوي د چینه یوه چینه د هغه یو څاڅکي ده وي که خدای ژوند درکړی و چې دلته به دا ځای ته وویني چې د دې چینې په برکت سره یو سرسبزګي و شادابي به دلته پیدا شي و باغونه کتارونه به جوړ شي او اوس واقع هغه علاقه ګرده د باغو ده دا هم د نبي علیه السلام معجزه وه خو خیر چې هلته ورورسېدل دشمن مرعوبه سو هغه خبر سو چې به یې لښکر پسې را روان دی او دلته رالی او دونه دی او داسې دي هغه خو لا ځای څخه وغورځېدل ولاړو وتښتېدو نبي علیه الصلاه والسلام 6 ورځې انتظار ورته وکړي 6 ورځې هېڅوک هم نه رالو دا هلته خو خبره دا ده چې نبي علیه السلام ناکامه سوی نه دی ثوابونه دا خو پر خپل ځای باندې 2 صحابه کرامو ته لیکن دالته اوله د جنگ غټه فایده دا ده که نه ده چې دشمن مرعوب سو چې وتښتېدی د روم پوج وتښتېدی دا په ټینګ ډېره ناوله ده دا یو دویم آس پاس څه نورې قبایلې وې چې هغه قبایلې رالې نبي علیه الصلاه والسلام په مخکې خپل صلاوي اسلحې وغورځولې او جزیه یې قبلونګ شروع کړله تربه ده
دلته مختلفو خلکو بیا جزیه ورکړي دي. لکه زه په هغو کې خالي کوچنۍ خبره درته وکړم. له دا ځایه زه نبي علیه السلام خالد ابن ولید رضی الله عنه ته وایي 400 کسان یې غالبا ورله ورکړل چې دا د سره بوزه ورسه عقیدر دا د یو د دغې علاقې حکمرانو د هرقل تر سلطنت لاندې وو. نو د هغه یو چمچه یې وبولې ارشۍ چبولې وي ورسه په هغو باندې حمله وکړه. خو ګوره وزنه یې مه کې مزاحمت ته سر کوي بیا خو یې قتل کړه کنې دغه یې ماله لاس تړلی راله راوړه. دی چې ورغلی دی خالد ابن ولید او نور کسان ورسره دي دا 400 شاوخوا چې دوی ورغلی دي دی زه د دوی یو مضبوطه کلا له ور ورسېدم. دوی هلته دی د خپله ښځې د قلا پر هغه فصیل باندې هغه د چاردیواري باندې یو ځای بالا یې ناست دی. په دې مابین کې دا دغه چې دی یو د غره یو حیوان غوا هغه غوا راله په یو ځای کې ښکر ولي په سا وسوله یا څنګه په وسوله خو دوی پسې منډه کړله. دې قوم چې دی ښکار یې کوي ښکارونه یې کول. نبي علیه السلام خالد ابن ولید ته ویلي دا و چې ته چې دغه عقیدر له ورځې عقیدر د سړي نوم و دی به ښکار کرتے ہوئے ته به یې ووینې نو بیا یې ونیسه. خو به هر حال دوی چې هغه غوا ولیدله چې هلته ښکر په سا وسوی خو په طریقه یې برته منډه کړله نو دی د دوی څه نور عزیزان رشته داران دي ورونه دي دوی پسې منډه کړله په دې غوا نو ښکار یې کوي پر اسانو سپارو چې پسې منډه کړله. د ده ورورو حسان هغه د خالد ابن ولید سره مزاحمت وکړي نو هغه خو خالد ابن ولید راوړی قتل یې کړي. پاتې شو عقیدر پسې چې د شا له خوا ورلی هغه په ښکار پسې راوتلی و خپله ښکار شو د خالد ابن ولید. نو وینې ورته ویې ویل چې بی یا خو د قتلوم زما له قتله که ځان خلاصوي بس مزاحمت مه کوه راځه نبي علیه السلام له د بیا هغه وی ټیک دی. نبي علیه السلام نه لاس تړلی بوتی 2000 شاوخوا یې خالي وشان ورکړي دي 100,000 چیشي د خدای سامانونه یې ورکړي دي. نو دا ګردې د جنګ فواید وي. بهرحال بیا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی برته راواپس شوي دي مدینې منورې لره. دلته چې نبي علیه السلام له مکې څخه کم وخت له مدینې څخه چې کم وخت وتی دی چې دلته ترېدی په دا مابین کې دلته خلکو مسجد جوړ کړی مسجد زرار کیسه به بیا راشي انشاءالله. نبي علیه السلام ته ویلي چې موږ خو ډېر د خیر کار وکړي د معذورینو او د بیمارانو د څوک د چا چې کورونه لري د هغو دپاره موږ دلته نږدې مسجد جوړ کړی. دا نو دوی د نبي علیه السلام په خلاف باندې د میټینګ دپاره یو ځای جوړ کړی نو موږ خو دا ځای جوړ کړی دی د الله رسول ته راسئ یو ور بل لمونځ پکې وکړي نو به دا ځای ډېر مبارک سي. دوی د نبي علیه السلام لمونځ ځکه پکې کوي چې دی لمونځ پکې وکړي صحابه کرام خو نه بیا خود ورځي ځای لره تر نن به صحابه کرام تر نن به خلک ورتللی چې یار دلته نبي علیه السلام لمونځ کړی دی. نبي علیه السلام ورته ودرېږه اوس په ډېر غټ کیسه پسې روان یم بیا چې پر واپسې راسم بیا به د دې خیر خبر واخلم. پر واپسې چې نبي علیه السلام راتلی 1 ګنټه سفر مدینې ته پاتو. نبي علیه السلام چې دی 2 صحابه کرام یو حضرت مالک ابن دخشم رضی الله تعالی عنه دویم حضرت معن ابن عدی رضی الله تعالی عنه دوی دوی لږ مخکې واستول چې ورسې هغه مسجد ونړوي ور واچوي بیا هغه راغلي دی مسجد یې نړولی دی ور یې ور اچولی دی. او دویم ویتی به چې دی طلحه رضی الله عنه یې مخ ته راواستوي څو کسان نور په لاس وله ورکړل چې ورسي د سویلم کور ته ور واچوي. سویلم یهودي و هغه هم له خپله کوره یو مشورهګاه جوړه کړې یو میټینګ افیس یو قسم د یهودیانو د نبي علیه السلام په خلاف باندې. بیا نبي علیه السلام دوی را رسېدلي دي مدینې منورې ته چې دلته یو عجیبه استقبال د نبي علیه السلام سوی دی حتی چې زنانه او نجونې راوتلي دي د نبي علیه السلام په استقبال کې څه شعرونه ویلي دي چې طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا لله وداع ایها المبعوث فینا فجئت بالامر المطاع. نبی علیه السلام ته څه شعرونه ویلي دي. نبی علیه السلام چې اول واره مدینه منوره یې لیدلګي د دا ښار نو ویلي دي چې هذه طابة یعنې دا مدینه طیبه ده. بیا د احد پر غره باندې نظر اچولی دی وی هذا جبل یحبنا ونحبه دا یو غر دی د ده له ما سره محبت دی زما بیا له ده سره محبت دی یا د ده له موږ سره محبت دی زموږ له ده سره محبت دی. نو دا د شعبان اخره وه یا د رمضان المبارک د میاشتې اوله حصه شروع وله چې نبي علیه السلام راورسېدی مدینې منورې ته. اول سیده ولاړې په مسجد نبوي کې 2 رکعاته لمونځ یې وکړئ بیا دلته کښېنستې خلک ورتلو ملاقاتونه وسو. بیا له دا ځای رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل کور ته تللی دی د آرام دپاره. نو دا ګویا کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه اخرنۍ غزوه ده چې د شرکت پکې کړی دی. ورسته نور هم څه جنګونه سوي دي چې په هغو کې نبي علیه السلام په خپله بذات خود نه دی ورسره تللی نور کسان چې دغه استولی دی.